الرحمن الرحیم دا سورۃ عبس ته او د مخکی سورۃ ته نه سو هغه سورۃ تکویر سورۃ عبس په سورۃ عبس کې یوم ينظر المرء خیال کراله او یوم يفر المرء من اخيه د قیامت حواله حیبت الله تعالی ذکر کړی دی او په دې سورۃ تکویر کوم تفصیل د څه دی د حیبتونو د قیامت اذا الشمس كورت کله چې نور به تور شي څه بشي نور به تور شي کور ویل شي تور والی و اذا النجوم انکدرت او ستوري به خړ شي د ستور رڼا به ختم شي انکدار ویل شي قدرت ویل شي خلوالی و اذا الجبال سيرت غرون بروان شي و اذا العشار عطلت او اوخي بسشي معطل شي په ورځ دا چې کله شپېلې وهل شروع شي د اوخو سورلی بسشي ختم شي بلکې هغه اوخي چې حوض لبه راوستي چې دا وبوس کی هغه په فضای باندې چې کم دینه پاتې شي کاکا په خپل هیبت کې شي و اذا الوحوش حشرت زناور را خوار کړل شي د زنګلونو زناور به اب میدان تراوځي حشر ویل شي خوریدل و اذا البحار سجرت دریابونه به لمبشي دریابونه به لمبشي دا دریا زلزلہ به شروع شي دریابونه به ور والي سجر ویل شي تسجير ویل شي ور بلول و اذا النفوس زوجت نفسونه د خلق به جوړي شي نفسونه به جوړي شي پیغمبران به یو ډله شي طالبان به بل ډله شي تبلیغیان به بل ډله شي او مجاهدین به بل ډله شي خیال کړه کنه فساق او فجار به بل ډله شي د جوارګرو بخپل ډله تر او چته شي د زناکارو بخپل ډله راو چته شي او د سنت د شرابیانو بخپل ډله وي دا اذن نفوس ذو وجت خیال کړه کنه دا تفسیر دا مفسرینو چې کوم دینه ذکر کړی دی خیال کړه او نو فرمایي و اذا الموءودة سئلت او د خخ شوی تپوس به وشي کوم جنې چې په ماشومالي خخه کړي ژوندۍ داغه تپوس به وشي د چانه به تپوس کیږي د مور خپلار نه به ای ذنب قتل په کوم ګناه باندې دا قتل شوی دا اچ تپوسونه خو به د ټولو جرمونه کوي خود دغه جنې نه به بل خصوص تپوس کیږي چې تاسو جرم کړو چې د مور خپلار دې توجه دا سوال به د موعودي ولي کیږي وې ځکه مظالم خو ډیر زیات دي خو د دې تخصیص ځکه کړی دی مظالم خو ډیر زیات دي نه تخصیص د موعودي ولې کړی دی وې ځکه په دنیا کې چې په بچو باندې چاته مصیبت راشي نه څوک تپوس کوي مور پلار تپوس کوي چې را دما دا بچي چا والده چا کنځلې دي نه کله چې پلار دومره ظالم شي چې هغه خپل بچي زنده په خاورو کې خخه کی ددن بلان به تپوس کیږي چې دا ولې تا دا عمل کړی دی پوښې به د عرب حکومت ماجبه حکومت ته دغه مقبره محفوظ کړي ده افیسه لیدلې بدی دغه د وړو مقبره دا چې سړی شارع 60 طرف ته ځي په دغه باندې په دې یا جبل کعبه باندې ځي او اخواته بیا جدول وته وي جدول ساده او دغه لویه محله ده چې هغه ته جنو دا مقبره بالکل کعبه شریفه ته دومره نږدې ده لکه زموږ د مرکز دومره فاصله کې ده خیال کړه لکه ا دومره مقبره ده لکه زموږ د جمعه او د مدرسه دا د ماشومان هغه مقبره د اوس په کې قبرونه نشته دي تش میدان دی دیوال ته چاپیره دی دا د عرب حکومت محفوظ کړي لا چاپیره ته آبادی دي خدغه مقبره ته سنه وایي پوښښ دام د عبرت لپاره باغې د عرب حکومت محفوظ کړي دا کله موږ پاکستان وې نه دا به پوخا ورانه کړي و پوښښ نو الله فرمایي چې د موعودي تپوس پکېږي به ای ذنب قتلت پکم جرم دا قتل شوی دا و اذا الصحف نشرت اکل چې صحیفه به خوري شي عمل نامې به خوري شي دار چا په هوا کې به عمل نامې راځي او په لاسونو کې به غورځيږي
د نیک په خلاص کې او د بد په چپ لاس کې وایذ السماء کشطت او کله چې اسمان شي د اسمان نه ګوډې لري شي د اسمان نه او پوسټه کې تنه لري شي څه مطلب دا اسمان با مخکې خو بسای دا شینه موږ چې وته ګورو شینه دا به تک سور شي دا پوسټه کې د شینوالي به شي دا به ختم شي کشت ویلې شي سرمنی اشتلو ته وایذ الجحیم سعرت عقل چې جهنم بلم بشي جهنم بلم بشي وایذ الجنت ازلفت جنت بل نږدې شي جنتیانو ته به جنت په زنجیرونو کې را وستل شي علمت نفس پوي بشي الته یو نفس ما نفس ما دا ما د پر د عموم دیخه خبر بشي نفس نه پوي بشي نفس ما احذرت خبر بشي نفس دا ما د پر د سده دا ما د پاره چې کوم دینه دا د عموم دی او مرادانه ما موصوله دی ما موصوله دی پوښی به کنه پوی بشي نفس ما په هغه اعمال باندې احضرت چې دا نفس حاضر کی دته بخپل اعمال څه شي هغه به ظاهر شي خیال کړه دا اعمال شکلونه به وتا ظاهر شي خیال کړه فلا اقسم بالخنس قسم دي زما پاغستور باندې چې پشا بالخنس چې هغه پشارا ګرځي دا تل پیرونی چې وتوي کنه دا خنس دي به پشارا ګرځي الجواری ازماج قسمی پاغستور باندې چې یو بل سره متصل دي الکنس پنا کیږي پنا ځنې استوري دا چې چا پنا کیږي لکه شمس قمر او زهره عطارد مریخ زحل مشتری دا ټول کنس دي والليل اذا عسعس قسم دي زما پشپې باندې اذا عسعس کله چې خورا شي کله چې شپه خورا شي والصبح اذا تنفس قسم دي زما په سبا باندې اذا تنفس کله چې ظاهر شي دا وخت کې دا سبا ډیر قیمتي تنفس معنا ظاهره انه لقول رسول کریم دا قران پاک دا قول د پیغمبر دی چې هغه ډیر شریف دی رسول کریم یا نبی علیہ السلام دی یا جبرئیل علیہ السلام خو ظاهر دا چې دا جبرئیل علیہ السلام دی ذی قوت چې خاوند قوت دی عند ذل عرش کم ځای اوسېږي په خوا د ذل عرش کې مکین سکونت کوونکې دا الله د عرش په خوا کې دی ساکن دی لسه جبرئیل علیہ السلام کم ځای اوسېږي کور کم ځای دی کور د عرش په خوا کې خیال کړه مطاعن دا پیغمبر دی دا هغه ملائکه دا مطاعن چې د دې خبره منلای کیږي د دې دلاندې په کرولونو ملائک هغه سړي خادمان سم امین او دا غي نورستو سم او بیا په دغه دای کې امین بیا امانتګروم دی ټول آسماني کتابونه دراوړي دي وما صاحبكم بمجنون نه دې د عملګری تاسو لیوانه خیال کړه دا جواب قسم دی دا کوم جواب قسم دی انه لقول رسول کریم دا وما صاحبكم بمجنون دا جواب قسم دی نه دې د عملګری تاسو دیوانه ولقد رآه بالافق المبين بشک لیدلو دی نبی علیه السلام دی جبرئیل علیه السلام لرا بالافق المبين هغه طرف ظاهر باندې د اسمانونو په کنارو باندې یا د عرش په کنارو باندې جبرئیل علیه السلام لیدلو وما هو على الغیب بظنین نه دا پیغمبر علیه السلام په بیان د مغیباتو کې بظنین بخل کوونکې کم مغیبات چې د الله تعالی خو دلی دي هغه باندې بخل کوونکې نه دي ظنین معنی بخیل وما هو بقول شیطان الرجیم نه دا قران پاک قول د شیطان رټلی شي فاین تذهبون شرط تاسو ګرځي ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم دا قران پاک نه دی مگر نصیحت ته مخلوقات د صد پر الله نازل کړي دي شاء منکم چواری ساسونه ان یستقیم چې دروان شي د دې لپاره الله نازل کړي دي چې خلق پیسیده شي وما تشاؤون الا یشاء الله تاسو نه غواړئ تاسو اراده نه کوئ د یو شي مگر هل چې الله اراده وکړي رب العالمین چغه تعالی کې د مخلوقات سورۃ انفطار مخکې سورۃ تکویر ذکر شو باقي کوم بیان د معاد
په سورۃ انفطار کې بیان د معاد د ځکه مکی سوراتونه دا ټول د پاره د بیان د معاد راغلي دي. اذا السماء انفطرت کله چې اسمان وشليږي و اذا الكواكب انتصرت او ستوري شي چنګواله شي نصر ویل شي چنګواله و اذا البحار فجرت غرون بروان دریابونه بروان شي دریابونه د زلزلې په وجه باندې بس شي ځینې دریابونه خو سړی ته ولاړ ښکاري او چې زلزلہ شروع شي بیا بس شي بیا روان شي. او و اذا القبور بعثرت قبرونه براوچت شي د قبرونه به مړي راوچت شي. علمت نفس ما قدمت واخرت پوي بشي هر یو نفس هغه اعمال باندې چې د مخ کې کړي وي یا ورستو. یا ایو الانسان ما غرک ای انسانا ته چا دوکه کړي به ربک الکریم په صبر د رب کریم باندې ته چا دوکه کړي په صبر د چا باندې په صبر د رب کریم خیال کړه. او وی حضرت عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه چې دا آیات به وارث په جړا بشي چې یا الله دا یا الله زما بسحالي دې او په جړا شي. الذي اغرب کریم خلقک چې ته پیدا کړې پسواکا او بیا تسجیل کړلې په عدالت برابر کړه اندامونه استاسو شتا تسویه وکړه او بیا تعادل او انصاف کو پټول اندامونو کې فی ای صورت ما شاء په کم شکل کې چې د الله خوښ ولا رکب ته مرکب کړلې په کم شکل کې چې د الله خوښ ولا ته پاږي کې مرکب کړلې جوړې کړلې کلا داسې نه ده یا حق خبره دادا بل تو کذبون بالدین تاسو انکار کوئ د ورځې د قیامت. و ان علیکم لحافظین پتا سبحانه فرشتي مقرر دي کرامن کاتبین هغه حافظ فرشتي پتا سو مقرر درې سوا او شپېته فرشتي دي چې هغه د بدن حفاظت کوي د بدن په صرف سترګو باندې و فرشتي مقرر دي چې د سترګې د خشاک نه بچ کوي. کرامن دا چې فرشتي دي چې هغه شریف فرشتي دي کاتبین او لیکون کې دي شریف فرشتي دي او لیکون کې خیال کرا لیکون کې دي چې هغه اعمال چې کوم نه د بندا دا لیکي نه د حافظین نمایا مراد یا حفظ د اعمالو ده یا حفظ د ابدانو ده دواړه شته. يعلمون ما تفعلون پویږي دي په اعمالو تاسو باندې تاسو د اعمالو وته علم دي تاسو د اعمالو ورته علم ما تفعلون معلومیږي چې په فعل د جوارح باندې دوی پویږي په فعل د قلوب باندې دوی نه پویږي افعال قلوب نه دوی خبر نه دي ولی هغه د پټ افعال دي. نو والله علیم بذات الصدور د پټو اعمالو نه صرف یو الله خبر. ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. فجار بکم ځای په جهنم وما هم عنها بغائبين وما ادراك شي خبر کړي تعالی ما يوم الدين ورځ د قیامت صدا ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك دا ورځ دا چې مالک بنئ هیڅ یو نفس لنفس شیئا د بل نفس لپاره د یو څه چې د بل نفس نه ګناه والی یا داغه اغل ثواب ورکی نه آلته بیا یو نسبه د هیڅ عمل قادر نه. والامر يومئذ لله فیصله په دغه ورځ صرف د الله دی. دا سورۃ تکفیر دی او مخکې بیان نه دی بیان د معاد روشي وکړه. باقی دا سورۃ د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی په نسبت دی دا مکی دی او د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په نسبت دی دا مدنی دی. ځکه په دې کې بیان د تطفیف دی او تطفیف ویلې شي په طول کې کمی کوي او تجارت بچا کاو تجارت به اهل مدینه و خیال کړه د طول مسله د مدینه سره تعلق ساتي. نه د ابن عباس رضی الله عنه رائے دا چې دا مدنی صورت او ابن مسعود رضی الله عنه دیتا مکی و خیال کړه. باقی تطفیف دا څه ته ویل شي په طول کې کمی. نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک په طول کې کمی کوي خیال کړه
نو پیسو کو پتول کې چې کم نه کمې کوي او هغه پورا نه ور کوي په دې خلکو باندې قاصالی مقرر کیږي ټول په ظلم سره کوي په دې خلکو باندې قاصالی راځي نو فرمایي ویل للمطففین چې څوک څه کوي بغیر د قرآن نفاق نه بل قانون چلی خیال کرا لکه په دې باندې د دشمن یره غالب کیږي په دې باندې د دشمن یره مسلط کیږي لکه پاکستان شو واشه بکا د انګريز په قانون باندې چلیږي د دې وجنه انګريز په خدای ټاکو ګرځولې دي واشه بکنه دا سر ولا چې کم نینو دا ول پټکونی باندې ټاکای واشه بکنه نه چې په ټول کې کمې کوي په دې باندې چې کم دینو سو په دې باندې قاصالی راځي او چې په قانون د الله تعالی په ځای باندې بل قانون چلی په دې باندې د دشمن یره چې کم نه راځي او چې څوک زکات نه ور کوي بارانونه کمیږي چې څوک زکات نه ور کوي هغه باندې بارانونه نه نازلېږي خو شي پکې الحمدلله زموږ داخله خو زکات ور کوي خو اکثر د خزو په لاس ور کوي د دې وجنه هغه صحیح چې کم نه نو دغه ته حقدار ته ونه رسي انو فرمایي وَإِذَا قَالُوهُمْ اِذَكْتْ الَّذِينَ دا طول پتول کی کمی کون کې څوک دي اِذَكْ تَعْلُو دا خلق دے چې کله پیمانه کوي عَلَى النَّاسِ خلق تا يَسْتَوْفُونَ خیال کرا نه پورا اخلي د بل نه چې اخلي نو پورا اخلي وَإِذَا قَالُوهُمْ کله چې بل پیمانه ور کوي او وزنوهم یا طول ور کوي یخسرون کمی کوي باغی کې کمی کوي الا یظن آیات ګمان نه کوي اولئک دا کسان انهم مبعوثون چې دی به پیدا کیږي د دې فکر نه کوي چې زمونږ به دوباره ژوند دي لیوم عظیم په ورځ عظیم باندې یوم یقوم الناس دا عظیمه هغه ورځ دا چې خلق به ودرېږي لرب العالمین په حضور د رب العالمین کې الله تبارک مخلوق ودرېږي کلا حق خبره داده ان کتاب الفجار لفی سجین عمل نامې د فاسقانو دا په سجین کې دي سجین څه ده دا یو جیل خانه ده د و مزمکه د لاندې عمل نامې د فاسقانو التجی وما دراکت چا خبر کړي ما سجین چې دا سجین څه شي ده کتاب مرقوم دا یو عمل نامه د مرقوم لیکل شوی ویل یومئذ للمکذبین هلاکت په دغه ورځ د پاره د انکار کوونکو الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به انکار نه کوي د ورځې د قیامت نه الا كل معتاد مگر هر تجاوز کوونکې اسیم مجرم اذا تطلع علی آیاتنا اخذ اساطیر الاولین کله چې آیاتونه د تلوستي کیږي د سوې وې دا کرخه د پوخانو دي کلا بل رانا علی قلوبهم رانا معنا غلبا غالب شوه دې پزلونو د دې کافرانو باندې ما کانوا یکسبون اثر دا اعمالو چې دې کسب کولو حدیثو کې راځي چې باندې یو عملو کې تور دا بد عمل تور دا په دې تلو ولګي بیا وکي بیا چې بار بار کوي دا دړه تور شي په دې کې بیا اثر نه کوي دا بیا اثر نه قبلې کلا حق خبر دادا انهم دا جهنم یان چې دي ان ربهم یومئذ لمعجوبون دا رب د دیدار نه پتا ورځ په حجاب کې بوي دا الله د دیدار نه به محروم وي د دې آیات نه معلومیږي چې د کفارو دیدار باندې کېږي ادم مومنانو دیدار بکی ثم انهم لسؤال الجحیم بیا به داخليږي جهنم ته ثم يقال هذا الذي بیا ویل شي هذا الذي دا غورز دا کنتم به تکذبون چې تاسو د دین انکار کولو خیال کراله تاسو د دینه کلا حق خبره دادا ان کتاب الابرار عمل نامه د نیکانو چې دا لا فی علین دا په علین کې دا صالح اعمال الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه دا علین تخیجی علین یو دفتر دی د اوم اسمان د پاسه په جنتونو کې وما دراک ما علیون دا علین څه شی دی څوک وی دا جمع ده څوک وی دا مفرد دی چې وی جمع ده نو دا جمع د علیتون ده څوک وی نه دا مفرد دی کتاب مرقوم یشهده المقربون دا کتاب دی لیکل شوی چې حاضریږي دي ته فرشته مقربین مقرب فرشته دا عمل نامه خېجی ان الابرار لفی نعیم
نیکان خلق به کم ځای کې په نعمتونو کې علی الارائک ينظرون په خپل تختونو باندې بناسوي او د جنت تماشې وکړي تعرف فی وجوههم ته معلومه په مخونو د دې کې نظرت النعیم تازګي د نعمتونو خوشحالي یسقون په دوی بس کولې شي من رحیق هغه شراب خالص رحیق څه ته ویلی شي خالص شراب د شراب خو بلا نومونه دي اورې صرف د مشعشع دی او عتیق دی خندریز دی شمول دی خیال کراله کنه او راح دی پوش راح دی پوش بلا نمونه یې د شراب سکولې بشي په دې باندې خالص شراب او هغه مخلوط شراب ته مشعشع وي څه ورته وایي مشعشع مختوم چې په هغې به مهر لګولی شوی لکه د دنیا کې ځینې خلک په خټکو باندې مهر ولګوي ځینې خلک په مڼو باندې مهر ولګوي هغه مهرونه او په څه باندې په شرابو باندې ختامه مسک او مهر به د مشکو وي د مشکو مهر به په هغې لګېدلی وفي ذلک په دې شربتونو کې فلیتنافس المتنافسون مینه دې وکړي مینه کوونکي رغبت کوونکي ومزاجه من تسنیم ګډون به د هغې سره د تسنیم چینې وي د دغه شرابو سره به د تسنیم چینې اوبه شاملې شي عینا دا یو چینه ده یشرب بها المقربون چې مقرب خلق دغه اوبه څکي هر څوک یې نه څکي ان الذین اجرموا هغه کسان چې مجرمان دي کانوا من اللیل آمنوا کانوا من الذین آمنوا دا خیال کړه دا مجرمان چې دي دا هغه خلق دي چې د مؤمنانو پورې بدی خندا کوله کانوا من الذین آمنوا دوی به په مؤمنانو پورې یضحکون خندا کوله هلکه دغه دی ګوره دغه دی صوفي صاحب بیا راغی دا پوښي د اوږده ګیرې پرېښې ده الله دا لاسه کې پټکې جدا په سر کړی دی وإذا مروا بهم يتغامزون او کله چې دوی رواني په مجلس هغې باندې یتغامزون نه اشارې ورته کوي چې د دې صالح خلقو په دې مجلس باندې ورتېرېږي اشارې ورته کوي دغه دی دغه پوه شي پکې تغامز د غمز نه دی غمز د سترګې اشارې ته وایي وإذا انقلبوا إلى عليهم کله چې واپس شي دي خپلې ډېرې ته دا مجرمان چې کله خپل ډیرې ته واپس شي انقلبوا پکین واپس شي خوشحالي کوونکي چې را روانې که نه داسې د بړارې به خیږي او خنداګانې به کوي تفکح څه ته ویلی شي خوشحالي کولو ته اورې که پس ظلتم تفکهون انا لمغرمون بل نحن محرومون وإذا رأوهم کله چې دوی ویني دا صالحان خلق قالو دوی وایي کله چې دا پاچقان خلق دا صالحان ویني قالو دوی وایي ان هؤلاء لضالون دا شیخان چې دي کنه دا ډیر بې لاره خلق دي دا سیبه دا د دې ځمکې نه لر کول غواړي پوه شوې وما ارسلوا علیهم حالان کې دې نه دي رالیږلي شوي په دې شیخانو باندې حافظین نگهبانان د دې شیخانو نگهبانان نه دي ډوډۍ ولا دې نه ورکوي جامه ولا نه ورکوي اوبه ولا نه ورکوي او د دې حساب کتاب ډېر کوي حساب کتاب یې ډېر کوي پوه شوې وما ارسلوا علیهم حافظین دې نه دي رالیږلي شوي په دې باندې حافظین څوکیداران فاليوم الذين نن هغه ورځ الذين امنوا چې ایمان والدي دوی خو په دنیا کې پښاړه ملنډه کوله په دې صلحه پورې نن ورځ چې د قیامت ورځ ده نو دا مؤمنان به من الکفار یضحکون په کفارو پورې به څه کوي مذاق کوي علی الارائک یضحکون علی الارائک او په تختونو باندې ینظرون دوی به ګوري خپلو خوشحالو ته او جنتونو ته هل ثوب الکفارو آیا بدله ورکړلی شوله کافرانو ته ما کانو یفعلون د هغه اعمالو چې دوی به کول د هغه اعمالو چې دوی به الله سورۃ انشقاق صاحب دا مخکې نه سورۃ تطفیف ذکر شو چې په هغې کې بیان د تطفیف وشو تطفیف څه ته ویلی شي کمولو ته خیال کې راغله وایي کوم د سکول ماشټران مفتی شفیع رحمت الله علیه کی چې هغې د سکول ډیوټي صحیح نه چلی دا هم په متففین کې شامل دي
هغه نوکران چې هغه د حکومت نوکری په صحیح انداز کې نه کوي دا هم په څه کې شامل دي متففین کې شامل دي او باقی ربط خو ظاهر دی چې سورۃ تطفیف هم مکی دی او دا سورۃ هم څه دی مکی دی دواړه چې دي په دواړو کې بیان د معاد بیان د څه دی د معاد او په دې کې سجده ده ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په دې کې سجده وکړه خیال کراله چا ورته وی دی خو ډیر خلق سجده نه کوي ته پکې ولې سجده کوي تفسیر قرطبی دا لیکلی دی هغه ورته وی ما د الله حبیب صلی الله علیه وسلم لیدلې دی چې د الله حبیب په دې کې سجده کوي خیال کراله ابن عربی دا یو لوی عالم تیر شوی دی دی وی زه په دې صورت کې زه سجده نه کوم ولې خپل وجه په خپل ویل دا وی زما قوم هغه په دې کې سجده نه کوي نه کچره زه سجده وکم نه کور کې به زمونږ دشمنی پیدا شي خیال کراله په کور کې به دشمنی پیدا شي دغه مصلحت لپاره زه په دې کې سجده نه کوم خیال کراله اذا السماء انشقت هر کله چې اسمان وشلېږي واذنت لربها او دا به وګ بکیدی لربها حکم درپتا شپېلې ته بغوګ کیدی دا سو دا اسمان چیرې شپېلې کی کنه کی خو چې څنګه شپېلې وشوله دیبا په میان باندې بیل شي دیبا وګ کیدی حکم درپتا وحقت او ثابت دی دغه حکم خیال کړه یا د ثابت دی دغه وګ کې خودت دا وګ کې خودل سړي ثابت وایذل ارض مدت کله چې مکه به وګد شي دا ازمکه به دا به وګد شي یعنی دا به خبه پلان شي او پدې کې چې دنه کم مړی دي دا به ټول راو غورځي والقت ما فيها راو به غورځي هغه مړی چې پدې کې دي وتخلت او خالی بشي د مړو نه به خالی شي مړی به ټول د ځمکې سر ته راشي پدې ځمکه کا غوی مرد ابم چې کم نه شي ابم راو چت شي که غوا مړه ده که بیزه مړه ده که دا ځناور مړه دي دا به ټول دوباره ژوند شي او بیا چې کله د یو بل نه بدل والی بیا به ته حکم د څه وشي د مرګ وشي بعضې به داسې چې هغه به همیشه دپاره په جنت کې لکه اوښه د صالح علیه السلام او ګډ د ابراهیم علیه السلام او دارنګې چې کوم دی خر د عزیر علیه السلام وغیره وغیره دا به بیا ژوند شي سپی د چا سپی د اصحاب کافو خیال کې راغلی دا به ژوندي شي دا به په جنت کې مزې اخلي نو الله فرمایي یا ایها الانسان ای انسانا واذنت لربها وحقت وقت بکیدی دازمکا حکم دربتا او دا ثابته ده یا ایها الانسان ای انسان انک کادحون بشکت مشقت کو ان کے الی ربک تر ملاقات طرف پورے تر ملاقات طرف پورے کدهن په مشقت کول سره اے انسان تا الله تعالی په مشقت کې پیدا کړي د زندګۍ پورې د زندګۍ د اخره پورې تخامه خاصه مشقت کې که یو سړی وای چې دی به همیشه په کټ کې پروتي لکه بعضې په مونږ کې شته دی پوه شوې پې که چا د کټ نه ډوخوځي نه پوه شوې پې که نو دا خیال کې راله که دغه هم یو مشقت دی که نه پکې اوړي راوړي اوړي راوړي پوه شوې پې که دغه هم یو مشقت د انسان د څه دپاره پیدا شوی دی دا د مشقت دپاره پوه شوې پې که انک کادحون بشکت مشقت کوونکې تر ملاقات طرف خپل پورې کدهن په مشقت کولو سره و د خدای باندې نیمه چپاره د نه لاړه شي اته را پاسې نه اوړي راوړي پوه شوې پې که د ته څه له راغلی پوه شوې پې که دا عجیبه غونده کې مرض دی چې هغه پیدا شوی دی اوس خو مرض ختم شو مرض به ختم شي پوه شوې بیا د مازدیګره پورې وده شي پوه شوې پې که او په ملاقیه نه په ملاقی د دغه رب سره به ملاقات کې فاما من اوتی کتابو چاته چا عمل نامه ورکړلې شولا په خلاص کې فسوف يحاسب حسابا يسيرا د حساب په حساب يسير وينقلب الى علي مسرورا او دې بزي الله تعالی ته مسرورا خوشاله خوشاله عائشہ رضی الله عنها فرمایي یا رسول الله دې آیات کې خدا دې چې د حساب وکړي
نه چې حساب وسره کېږي نه دا خو بیا چې کوم ډېره ګرانه شوه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي عایشې د دې نه مراد چې کوم دی نو څه دی؟ د دې نه مراد مناقشه ده. نه د دې نه مراد څه دی؟ د دې نه مراد چې کوم دی نو تعریض دی، عرض دی، پیشکش دی. صرف الله ورته ګناه ور مخامخ کی وی بنده دا ګناه دې کړی دی، دا دې کړی دی، دا دې کړی دی، دی وی یا الله ټول مې کړی دی. دې ته عرض وی، دې ته حساب نه وی. و اما من نوقش فقط هلاک. حساب دې ته وی چې د سره مناقشه وشي چې ولې دې کړی دی، چې د ولې تاسو وشو دغه د هلاکت نه خاله پوه شئ. او دې ته حساب نه وی، دې ته عرض وی. عرض چې الله ورته مخې ته کېږي او بیا دی وی خدای دا ګناهونه مې کړي دي، نو اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. د دې دغه بدی بیا په څه بدل شي؟ په نیکو باندې بدل شي. دې ته عرض ویل شي. و اما من اوتی کتاب وراء ظهری، چاته چې ورکړی شي عمل نامه د شهادت طرفنا، فسوف یدعو ثبورا. دغه بیا ناکاره حساب دی. بے بخیری کوي ځانته ثبورا د هلاکت، دی به ځانته د هلاکت خیری کوي. ویصلی سعیرا، دی به داخلیږي جهنم ته. انه کان فی اهله مسرورا، دا جهنمی دی په خپل اهل بیت کې څو مسرورا، ډېر خوشحاله. کسار برا وطن هم خوشحاله، ککور ته بتم خوشحاله. دا پوش ټي وي او سندره او څه ګپ دروغ غیبت، دا خبرې د دې ژوندۍ رزق. انه ظن د ګمانو ان لا يحور چې به دوباره نه پیدا کیږي. دا ګمانو چې به واپس نه ځي، الله ته به واپس نه ځي. حور څه ویل شي؟ رجوع ته. وهو يحاوره انا اکثر منك مالا واعز نفرا. محاوره څه ته وي؟ یو بل ته غوږ کې خوده، دې ته محاوره وي. حور د کوم باب نه؟ د باب د نسوارانه ښه، د باب د نسوارانه. او چې د سمعانه شي بیا سپینوالی ته وي. حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربکما تکذبان. بابونه زده کوي، بابونه پوه شئ پکې چې دام نه زده کړي نه تاسو بیا د حور او د حور فرق بیا نه شئ کولی. پوه شئ پکې. انه ظن د ګمان دا ال نه یحور چې دی به واپس نشي آخرت ته. بلا داسې نه ده. ان ربه کان به بصیرا، د رب د ته ګوري. فلا اقسم بالشفق، قسم دی زما په شفق باندې، د نور په دې سرخی باندې چې کله داسې کېږي پنا کېږي یا پسار کې راخېږي، په دغه شفق باندې الله قسم کوي. واللیل، قسم دی زما په شپې باندې. وما وسق، او پس باندې په جمع کېدلو د دې شپې باندې چې دا شپه دې مین ته ورسېږي. یا ما وسق نه مراد هغه څیزونه چې دا شپه را جمع کړي. وسق معنی جماعه، هغه څیزونه چې دا شپه را جمع کړي. ګوره که ستاسو خیالي چې شپه شي که نه، څاروي کور ته راشي، بني ادم کور ته راشي، او ډېر څیزونه دا د شپې څه شي؟ راغون شي. پوه شئ. نه په دغه څیزونو م الله قسم کوي، په شپه قسم کوي، او په هغه څیزونو چې دا شپه څه کوي؟ دا ځان ته را جمع کوي. والقمر، زما د قسمې په قمر باندې. عزت تسقا، کله چې پوره شي رڼا ده دی. پس پګمې مې د قسمې چې 14مې ته ورسېږي. څه ته ورسېږي؟ اتساق ویلی شي، اکمال ده. اکمال ده. لترکبون، دا جواب قسم دی. لترکبون طبقا عن طبق، تاسو به سواره شئ په حالاتو باندې وروسته د حالاتونه. تاسو به سواره شئ په حالاتو باندې وروسته د نورو حالاتو. خیال کړه. اول د قبر حالات دي، بیا د حشر حالات دي، بیا د میزان حالات دي، بیا د پولیس ورات حالات دي، بیا جنت ته دتلو یا د نتلو حالات دي. دا مختلف طبقات ژوند به پتا سو باندې راشي. طبق فاصل کې ته در ته چیزونو ته ویل شي. اطباق جمع ده. یو لوخه د بل د پاسه کې دی، بل د پاسه دی لوخه تسوي دي ته اطباق. سواره به شیطانو پس باندې په حالاتو باندې پستبلو حالاتونه. فما لهم سشوی دي تاسو لره لا تؤمنون، چې تاسو پس شوی دي کافرانو لره لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي.
دې کافرانو له څه شوي دي چې دې ایمان نه لري. او اذا قرئ هر کله چې ولول شي په دې باندې قرآن پاک دې سجده نه کوي، کفار سجده نه کوي، بلکې الله تعالی چې دې بل الذین بلکې کسان کفرو چې کافران دي، خیال کراله دا بلکې هغه کسان چې کافران دي یکذبون انکار کوي د دې د سنا د آخرت. والله اعلم بما یوعون، الله عالم دی په هغه څه باندې یوعون چې داخله کې څه کوي، داخله کې جمع کوي. خیال کراله کنه الله عالم دی په هغه څه باندې چې داخله کې جمع کوي. څه مطلب شو؟ مراد نه د دې اعمال دي، د دې مالونه دي، دا ما يعون هغه اموال دي او کنه اعمال دي. فبشرهم بعذاب علیم، خبر کدی لرا زیر ور کدی ته په عذاب علیم سره. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. د ایمان والو د پاره دا سه اجر دی چې غیر مقطوع، غیر ممنون معنا دایم.